رسوله الكريم اما بعد یقین د مسلمانانو رونو او خویندو د ذوالحجې د لوی اختر د اولنۍ لس ورځې دا ډېر د برکت او د عبادت میاشتې دي. په دې څو فضایلو بیا یو مسله ده، د هغې لږ وضاحت کومه. د لس ورځو کې د الله ذکر سبحان الله الحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر دا هم رسول پاک علیه السلام په حدیثو کې ثابت دی. دا موږ په کثرت سره کوو. قرآن کې راځي چې واذکروا فی ایام معدودات نه مراد بعضې مفسرین لیکلي چې دا دې لس ورځو کې د الله پاک ذکر کول دي، نو د دې اهتمام کوو. د دې نه علاوه په دې ورځو کې د الله عبادت رسول پاک علیه السلام فرمایي چې په دې ورځو کې د الله جل شانه عبادت کول دا د نورو ایام په نسبت باندې ډېر افضل دي، الله ته ډېر محبوب دي. نو موږ د الله عبادت فرایض نه بعد موږ نوافل تلاوت د الله ذکر د الله د مخلوق سره خیر ښېګړه کول او خاص کر بیا امام مسلم رحمت الله علیه صحیح مسلم کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد نقل کړی دی چې د الله تعالی نه امید ده چې د عرفې یعنې د نهمې ذوالحجې یوه ورځ نیول دې سره یو کال مخکیني او آینده کال د ګناهونو الله جل شانو کفاره ګرځي، الله دا ګناهونه معاف کوي. او یو روایت کې دا هم چې د عرفې روژه نیول دا د 1000 روژو برابر دی. چا چې وایي یو حدیث کې ارشاد دی فرمایي چې چا د عرفې روژه ونیوه نو 5 روپۍ مسلسل الله جل شانه د هغې د 2 کالو ګناهونه معاف کوي. او په یو روایت کې دا هم د رسول پاک علیه السلام نه دا ثابت دی چې دې 10 ورځو کې یعنې د 1 ذوالحجې نه 9 پورې یوه ورځ روژه ساتل د کال د روژو برابر دي، او د دې د یوې شپې عبادت کول د شب قدر د عبادت برابر دي. نو موږ مسلمان د حاجیانو نه علاوه چې څومره مسلمانان دي هغه د دې اهتمام او پابندي کوي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یو کتاب دی غوندې